أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 220. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوالات شروع دی. دین مخ کی د شراب مبارک سوال کړو او د جوارې مبارک الله پاک جل شانه تو فرمایل چې د دواړو کې ډیر لوی ګناه دي او دې کې لږ غونډه کې دنیوي فائدې هم دي، خو دا ګناهونه او دا نقصانات دای د دې فائدونه ډیر زیات دي. بیا به سوال وکړو چې موږ څه خرچ کوو. الله پاک جل شانه ته فرمایل چې کوم ستاسو د ضرورتونو زیاتی وي نو هغه څیزونه خرچ کړئ. وروسته بس الله فرمایل کذالک دغه رنګي یبین الله بیانی الله پاک لکم ستاسو د پاره الآیات النخی لعلکم تتفکرون د پاره دې تاسو فکر وکئ فی دنیا په دنیا کې هم والآخرت او په آخرت کې، یعنی د آخرت او د دنیا چې کوم معاملات دي نو په دې کې سوچ او فکر وکړئ چې کوم څیزونه ستاسو د پاره غوره او بهتر دي نو هغه څیزونه د خپل ځان د پاره خوښ کړئ. اوس په دې آیات کې بل تپوس کوي صحابه کرام ويسألونک او دوی تپوس کوي د تانه پاک حبیبه عن الیتامى د یتیمانانو په باره کې. صحابه کرامو د یتیمانانو د مال د خوراک په باره کې چې کوم وعیدونه واوریدل نو هغه ډیر اوریدل. ځکه چې حدیث قرآن مجید کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانانو دا مال دا خېټو ته اچول د اصل کې ور اچول خپل خېټو کې د جهنم ور اچول دي. نو د یتیم په تربیت او پرورش باندې چې کوم فضایل راغلي دي نو هغه هم د سر سم نه دي، خو چې کوم وعیدونه راغلي دي نو هغه هم د سر سم نه دي. لکه نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د یتیم صحیح طریقې سره تربیت وکړو، کفالت وکړو د صحیح طریقې سره، نو نبی علیه السلام فرمایي دی به زما سره په جنت کې داسې یو ځای لکه دا دواړه ګوتې چې دی به زما سره داسې په جنت کې یو ځای. او کوم سړی چې د شفقت توجه د محبت توجه د یتیم په سر باندې لاس کې خل او څومره ویختې د لاس تلان د نرالل په هر یو نیکی ولا په هر یو ویخته ولا الله پاک یو نیکی ورکړي. نو دغه رنګ د یتیم مال چې کوم دی خوراکو په ظلم سره نو دا هم ډیره لوی ګناه ده او د دې مبارک ډیره لوی سزاګانې راغلي. صحابه کرام دا غینه او یریدل نو رالل د نبی علیه السلام نه تاسو چې د الله پیغمبره زمون کر یتیمانان دي نو موږ د یتیمانانو سره څنګه معامله کوو. ان دی خو زمونږ سره مثال یو سړی د روري وفات شو او د رور یتیمانان بچی پاتې شو نو د دې رور چې څومره مال دی نه خو د بچو دی کنه د یتیم بچی دی نو د دې یتیم بچی کفالت په څنګه کوم، یعنی د چې کوم مال دی دا به د بچی باندې په کومه طریقې سره خرج کوم. ټیک ته دره به جرسی کوټ کپڑا پیزار دا خو په کال کې یو پیری شپږ میاشتې پسې دا خو به زه جدا کوم، خو د چې سار او ماښام زما سره ډوډۍ خوري چیز کی روزانه چې کوم ضرورت دي نو دا به څنګه دله زه په یو کور کې جدا جدا پخوم. کټوی بدله جدا ږدم ځان له به جدا ږدم، لکه د مال چې کوم پخوم نو دله به جدا پخوم ځان له به جدا پخوم خپل نه.
کو زه د ده لپاره مثال په طور چای پخومه نو د ده د مال نه به هغه چای جدا ده له پخوم یو پیاله او ځان له خپل ټبر له به جدا پخوم دا خو ډېر ګران کار دی. نو نبي علیه السلام ته وفرمیل چې نه دغه تنګي نو الله پاک دا آیتونه نازل کړل. الله وفرمیل چې په دې کې د یتیمانو د اصلاح چې کوم دا ډېره بهتره ده. الله په تاسو باندې تنګي نه راولي دا خو تنګي ده لکه اوس ته د یو یتیم دپاره به ته خپل کور ټول ټبر له به جدا پخلی کوي او یتیم له به جدا پخلی کوي. دغه رنګ خپل ټول ټبر له به جدا ډوډۍ پخوي یتیم له به جدا ډوډۍ پخوي. نو نه کو تاسو دې ځان سره شریک کول غواړئ نو په انصاف سره شریک کړئ چې ستا په زړه کې دا یو مثال په طور عام طور چې د یو کس څومره خوراک کوي څومره خرچه راځي نو هغه خرچه ته اله خو چې تا ته کوم مناسب ښکاري ستا زړه کې اوبوس کېږي دا مناسب په دې نیت نه چې زه د یتیم دا مال د ده سره دا ما خپل مال شریک کړم نو هغه به یو ډوډۍ خوري زه به د لسو ډوډو پیسې اخلم پس چل ول باندې د یتیم دا مال خورم په دې نیت نه د اصلاح په نیت ځان سره شریک کا نو په دې کې څه قباحت نشته دی. الله په تاسو باندې تنګي نه راولي بلکې دغه د یوې ډوډۍ پیسې کټ کوه د دوو ډوډۍ چې کوم مناسب ریټ دغه وخت سره نو چې تا ته مناسب ښکاري نو هغه پیسې ته کټ کوه نو په دې کې څه قباحت نشته. نو ځکه چې دا یتیم دپاره جدا دغه د مال نه پخلی کول او په دغه د مال نه جدا پیسې لګول دا ډېر ګران کار دی دې کې تنګي ده. نو الله وفرمیل ویسألونک او دوی تپوس کوي د تا نه عن الیتامى د یتیمانانو په حقله قل ووایه ورته پاکه حبیبه اصلاح لهم اصلاح کول د دوی د یتیمانو اصلاح کول خیر دا ډېر غوره دی دا غوره ده ستاسو لپاره اصلاح لهم د یتیمانانو خیر غوره ده وان تخالطوهم کو چېرې تاسو د دوی سره شریکېږئ فاخوانکم نو دوی ستاسو ورونه دي. کو تاسو د یتیمانانو او د خپل مال شریکوئ مطلب شریک ته پخلی کوئ نو دا ستاسو ورونه دي د ورور په شانتې خیال یې وساته. داسې نه چې د ده د مال د شریکولو په نیت باندې د ده مال خوري خپل نه به چې کوم دی تاسو لس کسان یې نو د لسو دپاره چې کوم دی نیم وړه اړې د خپل هغې نه رالي او هغه یو کس دی د هغه نه نیم وړه رالي د په چل ول باندې د یتیم هغه مال خوري داسې نه وان تخالطوهم کو چېرې تاسو شریکېږئ د دوی سره په دې خوراک سکاک کې فاخوانکم دا ستاسو ورونه دي والله الله تعالی یعلم پیژني المفسد تباه کوونکې تباکار د دې ماشوم د مال تباکار د الله پاک پیژني د هغه په زړه کې الله پاک ناست الله پاک د هغه په زړه باندې خبردار دی چې دی په کوم نیت باندې د یتیم د ځان سره شریک کړی په دې نیت شریک کړل چې د یتیم د مال وخوري او که نه په دې نیت شریک کړل چې زه د تنګۍ نه بچ شم او د ده صحیح اصلاح وشي نو والله الله تعالی یعلم پیژني المفسد تباکار یعنی د ماشوم د مال تباکار پیژني چې د مال په څه وجه باندې تباه کړي من المصلح د اصلاح کوونکي نه یعنی الله پاک اصلاح کوونکي هم پیژني او مفسد هم پیژني چې د یتیم د مال په دې وجه د خپل ځان سره شریک کړي چې زه د مال وخورم نو دواړه الله پاک پیژني الله وی د دې ځان بچ کړي په صحیح نیت ځان سره شریک کړي او مناسب پیسې ته الن دې څه قباحت نشته والله الله تعالی یعلم پیژني المفسد تباکار مفسد فساد کون کی مال خرابون کی من المصلح د اصلاح کون کی ولو شاء الله کچری غوختلی الله پاک ولو شاء الله کچری غوختلی الله پاک لاعنتکم نو تاسو به مبتلا کړي وي پتانګي کی ان الله بشک الله پاک عزیز غالب دی حکیم او خاوند حکمت یعنی الله پاک غوختلی نو الله پاک پتہ واستوي چې د یتیم له جدا پخوي ځان له جدا پخوي خو الله پاک تاسو ته نرمه معامله کوي او تاسو نه چې کوم مصلح دی اصلاح کوونکی هغه هم پیژني او چې کوم تباکار دی هغه هم پیژني ولا تنکحوا المشرکات او تاسو نکاحونه مو کوئ د مشرکانو ښځو سره اوس دلته کې الله پاک د نکاح حکم بیاني چې مشرک سړی به د مسلمان سړي ښځې سره نکاح نه کوي او دغه رنګې مسلمانه ښځه به هم مشرک سړي له په نکاح باندې نه ورکوي ځکه چې دا مشرک دی خو شرک کوي دی خو کفر کوي د کفر نه خو پکار دی چې مسلمان نفرت وکړي او چې کله د مسلمان او د کافر نکاح وشي او د نکاح سره محبت پیدا کیږي د دواړو په منځ کې د نکاح سره د ښځې او د خاوند په منځ کې الله پاک محبت پیدا کوي نو چې کله د مشرک او د مسلمان په منځ کې محبت پیدا شي نو د دې سړي بیا دی به ورو کفر طرف ته مایله کیږي او تر دې پورې کو کفر ته دی مایله هم نشي کم سے کم د کفر نه به نفرت ختم شي ځکه د په خپله ښځه کې چې کوم دی دننه کفر پروت نو الله پاک انسان ته د جنت او د مغفرت دعوت ورکوي الله وی جنت ته لاړ شي
جنت دعوت الله پاک مسلمانانو ته ورکي او مشرکان ورته دوزخ دعوت ورکي. نو دی بیا د الله خبره مني او د مشرک خبره مني. د دې وجنه الله پاک جل شانه مشرکان ابتدا اسلام کې جایز وو، بیا وروسته الله پاک دا حکم راوړي. ځکه چې مسلمانان کم مشرکان ډیرو، نو ابتدای اسلام کې مسلمان سړي د مشرک ښځې سره نکاح کولی شو، خو بیا وروسته الله پاک جل شانه دا آیاتونه راولېږل چې کله مسلمانان ډیر شو. دغه حکمت چې کله مسلمانان ډیر شو بیا ضرورت پاتې نشو. نو مشرک سړی به د مسلمان ښځې سره نکاح نه کوي، مسلمان سړی به هم د مشرک ښځې سره نکاح نه کوي. او بلکې تر دې پورې چې ښځه او خاوند دواړه مسلمانان او په دې کې یو مرتد شو، د اسلام نه واوړېدو، د نکاح خود به خود چې کوم دی ماته شوله، نکاح چې کوم دی ختم کړلی شو، داسې ښځه په ده باندې طلاق شوله. ولا تنکحوا المشرکات، او تاسو نکاحونه مه کوئ د مشرکانو ښځو سره حتی تر دې پورې یؤمنن چې هغوی ایمان راوړي. ولا امة، او خامخا وینځه چې کوم دی مؤمنة مؤمنه وینځه، ولا امة وینځه مؤمنة مؤمنه، نو مؤمنه وینځه خیر ډیره غوره ده من مشرکة د مشرکې ښځې نه، د مشرکې آزادې ښځې نه مؤمنه وینځه دا ډیره زیاته غوره ده. وینځه اصل کې یو غیب دی، ځکه چې د وینځې سره نکاح یو سړي وکړي نو د دې هر څه به د دې دا کم خاوند چې دی، ځکه دا خو د خپل مالک خدمت هم کوي، د چا په ملکیت کې چې دا وینځې وي نو دا به د خپل خاوند د خپل مالک خدمت هم کوي. نو هر څیز یې د تکلیف وي، هر څیز د مالک نه به تپوس کوي، او بلکې د مالک د اجازت نه بغیر دا وینځه نکاح هم نشي کولی. دغه رنګې غلام خپله نکاح هم کوي نو د مالک د اجازت نه بغیر نشي کولی. نو غلامی او وینځتوب دا چې کوم دی یو غیب دی، خو بیا هم الله پاک فرمایي چې دا وینځه چې کومه ده که نه چې دا مسلمانه ده، نو دا د هغه مشرکې آزادې ښځې نه چې کوم دی غوره ده. دغه رنګې مؤمن غلام دا د مشرک آزاد سړي نه چې کوم دی بهتره او غوره دی. حتی یؤمن ولا امة مؤمنة، او خامخا مؤمنه وینځه خیر ډیره غوره ده من مشرکة د مشرکې آزادې ښځې نه. ولو اعجبتکم، اگر کو هغه تاسو ته خوښوي، تاسو ته ښه لګي، ولو اعجبتکم اگر کو هغه تاسو تعجب کې چې مطلب ستاسو خوښوي، تاسو ته دا مشرکه ښځه خوښوي او ستاسو دغه خوښوي، خو د دې نه دغه مؤمنه وینځه ډیره بهتره ده. ولا تنکحوا المشرکین، او تاسو په نکاح مه ورکوئ مشرکانو سړو ته، ولا تنکحوا او تاسو په نکاح مه ورکوئ ښځې المشرکین مشرکانو سړو ته حتی تر دې پورې یؤمنو چې هغوی ایمان راوړي. ولعبد مؤمن، او خامخا غلام مؤمن چې دی مؤمن غلام خیر دا ډیر غوره دی من مشرکن د مشرک آزاد سړي نه. ولو اعجبکم اگر کو هغه تاسو ته ښه لګي، کو دا مشرک سړي تاسو ته ښه لګي، خو د الله په نسبت باندې د مؤمن غلام د دې مشرک آزاد سړي نه غوره دی. او دغه رنګې مؤمنه وینځه دا د مشرک آزادې ښځې نه الله ته غوره ده. اولئک هم دا خلک دی یدعون دوی بلنه ورکي الی النار اور طرف ته، دا مشرکان چې دي اور طرف ته سړی رابلي. والله الله تعالی یدعو بلنه ورکي الی الجنة جنت طرف ته، والمغفرة او مغفرت طرف ته باذنه په خپل حکم سره، ویبین او بیانوي آیاته خپل آیاتونه للناس د خلکو دپاره، لعلهم یتذکرون دپاره دی چې دوی د نصیحت قبول کړي. نو د مشرکانو ښځو سره خو نکاح دا جایز نه دی. البته کوم چې اهل کتاب دي، اهل کتاب هغې ته وایي چې په الله او آخرت باندې ایمان راوړي او خپل پیغمبر مني او په خپل کتاب باندې ایمان راوړي، آسماني هر یو کتاب چې وي، کو تورات مني، کو انجیل مني، کو زبور مني، دې ته اهل کتاب یهود او نصوارا ته مراد. نو د یهودیانو او د نصواراو د ښځو سره مسلمان سړی خو نکاح کولی شي، اگر چې بهتره غوره نه دی، خو جایز دی کو چا د یهودانو ښځې سره یا د عیسایانو ښځې سره مسلمان سړي نکاح وکړله نو نکاح یې کېږي، نکاح یې جایز دی، غوره نه دی، بهتر نه دی، خو جایز دی کېږي. خو مسلمان سړی خپله زنانه، خپله لور، خپله خور دا یهودي او عیسایي له نشي ورکولی، د دې دواړو نکاح نه کېږي، ځکه چې اسلام په ټولو دینونو کې غوره دین دی. نو ښځه خو محکومه وي، مطلب دا د خاوند د لاندې زندگی تیري، د خاوند محتاج وي. نو که یو سړی یهودانه عیسایانه
ښځه وکړي نو شاید چې دی مسلمانه کړي، اگر چې داسې نه کېږي ډېر کم کېږي خو شاید چې دی مسلمانه کړي. خو چې کوم مسلمان یو یهودي او نصراني له چې کوم دی ښځه په نکاح باندې ورکړي نو کېدای شي د اسلام نه یې والي، ځکه سړی خو زورور دی که نه، الرجال قوامون علی النساء. نو د دې وجې نه د مسلمان سړی دی د عیسایانې یا یهودنې ښځې سره نکاح کولی شي، خو مسلمان خپله لور خور د عیسایي یا یهودي له په نکاح باندې نشي ورکولی. خو دا ګورې د هغه چا دپاره ده چې کوم سړی الله مني او خپل پیغمبر، اگر زموږ پیغمبر نه مني، یهودیان زموږ پیغمبر نه مني او خپل پیغمبر مني او په دریو کتابونو کې تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید څلور کې هر یو کتاب دی مني، یو کتاب مني په هغه د خپل ژوند دستور جوړ کړي، کو تورات مني، کو انجیل مني، کو زبور مني، نو دې ته اهل کتاب ویلی شي. خدایان زموږ په دې زمانه کې چې کوم د یهودیان یا عیسایان خلک ورته نسبت کوي نو دا اهل کتاب نه دي. علما وایي دا ملحدین دي، دین الله مني نه آخرت مني او نه په خپل پیغمبر ایمان راوړي، نه زموږ په پیغمبر ایمان راوړي او نه خپل کتاب مني. دي خپل لونه د دې دا عیسایان او دا یهودیان د دې زمانې چې کوم دي دې کې اکثریت دا ملحدین دي، دي نه مني، یو کتاب نه مني، دی الله هم نه مني، آخرت هم نه مني. په دې دور کې جایز نه. خو که تاسو صحیح پته ولګېده چې دا سړی عیسائی دی، صحیح دی، خپل کتاب هم مني، خپل پیغمبر هم مني، نو بیا ټیک ته، بیا خو ټیک دی. خو په دې دور کې نشته دی د دې او غوره بیا هم نه دي، ګوري غوره نه دي، ځکه چې ستا چې کوم اولاد دی نو هغه اولاد به هغه خپل ځان طرف ته اړي. ځکه د ماشوم لومبی غېږ دا د مور مدرسه، لومبی مدرسه د مور غېږ نو هغه به خپل ځان طرف ته، او ډېر شي شوي هم داسې دي، بعضې خلکو کړي دي، نو هغه بچي چې کوم دي څه یهودیان شوي دي څه نصارا شوي دي. نو دې کې الله پاک دا حکم بیانوي چې مسلمانان دی به مشرکان نو ښځو سره هم نکاح نه کوي او مشرکانو سړو له هم خپلې ښځې په نکاح سره نه ورکوي. ځکه وروسته الله پاک پخپله فرمایي چې دا مشرکان چې دي ور طرف ته دعوت ورکوي او الله مسلمانانو ته جنت طرف ته او مغفرت طرف ته دعوت ورکوي. ويسألونك او دوی تپوس کوي د تانا عن الیتاما د یتیمانانو په حقله، قل اوایا ورته پاکه حبیبه اصلاح لهم، اصلاح کول د دوی نه د یتیمانانو خیر غوره دي، و ان تخالطوا کو چېرې تاسو شریکېږئ هم د دوی سره فاخوانکم نو دوی ستاسو ورونه دي، والله الله تعالی یعلم پیژني المفسد تبا کوونکي د دې یتیم مال لره من المصلح د اصلاح کوونکي نه. ولو شاء الله کو چېرې غوښتلی الله پاک لأعنتکم نو خامخا به په تکلیف کې اچولی وی تاسو، ان الله بېشک الله تعالی عزیز غالب دی، حکیم خاوند حکمت دی. ولا تنکحوا المشرکات او تاسو نکاحونه مه کوئ د مشرکانو ښځو سره حتی تر دې پورې یؤمن چې دوی ایمان راوړي، ولا امة مؤمنة او مؤمنه وینځه خیر ډیره غوره ده من مشرکة د مشرکې آزادې ښځې نه، ولو اعجبتکم اگر کو هغه خوښه وي ستاسو، ولا تنکحوا المشرک ولا تنکحوا او تاسو په نکاح مه ورکوئ ښځې المشرکین مشرکانو سړو ته حتی تر دې پورې یؤمنو چې دوی ایمان راوړي، ولعبد مؤمن او مؤمن غلام خیر ډیر غوره دی من مشرک د مشرک آزاد سړي نه، ولو اعجبکم اگر کو هغه ستاسو خوښ وي، اولئک هم دا خلک دي یدعون بلنه ورکوي الی النار جهنم طرف، الی النار ور طرف ته، والله الله تعالی یدعو بلنه ورکوي الی الجنة جنت طرف ته، والمغفرة او مغفرت طرف ته باذنه په خپل حکم سره، ویبین او بیانوي آیاته خپل آیاتونه للناس د خلکو دپاره، لعلهم یتذکرون دپاره دې چې دوی نصیحت قبول کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين تسمون رازش الله لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي، الله دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. إله العالمین څومره کمې کوتاهي زموږ نه راغلي موږ ته معاف کړي. إله العالمین زموږ دا درس خالص ته خپلې رضا وګرځوي. إله العالمین ټول مسلمانانو راضي شي. الله خاتم بالخير او بالایمان کی وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ ټول مسلمانانو دا کلمه چلو کی لا اله الا الله محمد رسول